خو ستا په خیال ولې دا دکان بچتی او تا داسې کم د خیر کار کړی چې هغې ستا د دې دکان حفاظت کړی دی او د دې ډېر غټ ثواب دی. زه خپل دغه دا یم چې لکه ځان له پاک بچ کړی یم د دې اوبو په وسادت باندې بچ شوی. د دې اوبو په وسادت باندې زما دا په دې بچ شوی دی چې زه کالو سر بار تاسو دي اوبو ته به صرف تاسو دي ټکټ وګورئ. دا اوبه مونږ ورکوو ښه پکې تقریبا 4-5 بیلره د ورځې ورکوو. په دې کې مونږ 200 روپو په یو بیلر کې واوره اچوو او په دې سره ماته سکون هم میلاویږي. زه اوبه ورکوم. زه نورو ته هم دا خواست کوم چې هر دوکان مخې ته دي اونۍ په 5م دوکان کې دی یو بیلر پروت دي نو خلکو په اسانه باندې اوبه څښي. او قدرمنو ارشد اقبال به یو بله ناشنا خبره کې د سیلاب په دوران کې چې کله د اوبه رالي د دی نه په خپله واورې چې دی څه وي. په 15 اګست باندې تقریبا په باندې 9 بجې وي. موږ په خپل دوکان کې صفایي په دغه ټایم کې کوله چې په دغه ټایم کې اوازونه وشو چې اوبه رالي. موږ چې کله بار راوځو زما سره په هغه ټایم کې دغه ټایم مطابق جارو یا برش په لاس کې و. ما چې حالات ته کتو ما ورته هر څه پرېښودو. زه کوټې ته ما سره وختم نو زما ګیټ کولو پاتې شوی دی. دا څومره ګیټونه تاسو ګورئ دا ټول بند وو. هغه مات شوي دی. زما کولو ګیټ چې کوم و بالکل اوبه راغلې ده دننه ګرځېدلې ده واپس وتې ده. دغه زما دوکان او نور د مالي څه نقصان خو یې نه دی کړی. یو دانه هم زما نه خرابه کړې. دا تاسو وګورئ قدرمنو ارشد اقبال به وي چې په کم ټایم کې دا سیلاب راغی دا ډرم بار و بهر بده کې داړه پروت دی نو دا ډرم یې را دننه کړی دی د اوبو. نور خو ټول بازار وړی دی دا یې را دننه کړی دی خو وړی نه دی. سلامونه او احترامات قدرمنو. دا زه د ارشد اقبال بھائی سره په عباد اپټیکل سروس کې ولاړ یم. تاسو ته یو ډېره حیران کون خبره را کوم چې د پیر بابا کې په 15 تاریخ باندې او بیا په 2 سپتمبر باندې چې کوم سیلاب راغلی و هغې سیلاب د پیر بابا د هغې سر نه د ښکتې هغې موړ بلوخان د موړه پورې دا ټول دوکانونه ډیمیج کړي دي وړي دي نقصان یې ورته رسولی. خو د ارشد اقبال به دا دوکان دا مکمل بچ و. د ده نه دا قصه اورو او د هغې شاته یو فلسفه ده چې دا ولې لاول خو ارور اداره ته ووایي چې څه چل و دا دوکان ستا بچ شوی. شکر خدای دی چې دوکان دې بچ شوی دی. خو ستا په خیال ولې دا دوکان بچ دی او تا داسې کم د خیر کار کړی چې هغې ستا د دې دوکان حفاظت کړی دی. زه خو اول ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم. تاسو دلته راغلئ او زما نه د دې باره کې تپوس وکړو. دې اهم خبره چې دا ده مونږ دومره زه په خپله باندې دومره ښه سړی هم نه یم چې ټولو ملګرو ته پته ځکه چې مونږ ټول پر سپورټس کې ګرځو را ګرځو او سپورټس والے چې دي نو اوورال چې زه دوی یم نو هغه ښه خلک نه دی لکه د مذاق په طور ته هم ویم او غټه خبره ده چې لکه تاسو ګورئ د تختو د پل نه والا او د هغه ګیره پورې دا څومره دوکانونه اوورال چې څومره دي ټول وړاندې زما دا په دې بچ شوی دی چې زه کالو سر دا بار تاسو دي اوبو ته به صرف تاسو دي ټکټ وګورئ. دا اوبه مونږ ورکوو ښه پکې تقریبا 4-5 بیلره د ورځې ورکوو. په دې کې مونږ 200 روپو په یو بیلر کې واوره اچوو او په دې سره ماته سکون هم میلاویږي. زه اوبه ورکوم. زه نورو ته هم دا خواست کوم چې هر دوکان مخې ته دي اونۍ په 5م دوکان کې دی یو بیلر پروت دي نو خلکو په اسانه باندې اوبه څښي او د دې ډېر غټ ثواب دی. زه خپل دغه دا یم چې لکه ځان له پاک بچ کړی یم د دې اوبو په وسادت باندې بچ شوی. د دې اوبو په وسادت باندې قدرمنو دا هغه کهاني ده چې الله تعالی د اوبو خاصم ثواب ډېر زیات دی. خو دا راته زه ښیم چې دا هغه ډرم دی چې ارشد اقبال به دې ته کالو سر اوبه به کې ساتي د ګرمۍ په ورځو کې په دې کې واوره چې دا واوره ورچي او د دې نه دا تاسو کتلی شئ دا د دې خلک د تلو راتلو میلمانه راځي او د دې نه اوبه چې دي اخیستي. ارشد اقبال به یې وایي چې دا زما د دوکان د بچ کېدو یو خو د الله کرم دی. خو یو واحد وجه زه دا ګڼم چې دا هغه ډرم دی د کوم ډرام د وجې او د کوم پایګې د اوبو د اچولو د وجې او خلکو ته مفت اوبه ورکولو د وجې الله تعالی زما دوکان چې دی دا ساتلی. دا غزول ډرم دی قدرمنو. دا زول ډرم دی. دا بیا ما نوې اوس ما نوې ولګوم. دا هغه زول ډرم دی. په دې ډرم کې ارشد اقبال به اوبه ور اچولې او خلکو بس کړلې. دا ډرم هم بچ دی مطلب وړی نه دی یا نور څه نقصان یې نه دی کړی. چې کله په دې اوبه راغلي دی دننه کړی دی دننه کړی دی او زما دوکان نه یو او دا بار پروت و دا بار پروت په هغه ځای باندې او دې را دننه کړی دی. او نو زه دا د ټولو له میسج ورکوم چې د خیر ښېګڼې کار صدقه چې ده که نه صدقه وي مشران وایي چې غټې غټې بلاګانې دفع کوي. نو زما ټولو ته دا خواست هم دی چې د خیر ښېګڼې او خاص کر د اوبو کار دې کوي.
دا تاسو وګورئ غرمنو ارشد اقبال به ویچ په کم ټیم کې را سیلاب راغی دا ډرم بارو بهر بده کې دړه پروت دی نو دا ډرم را دننه کړی دی اوبو نور خو ټول بازار وړی دی دا را دننه کړی دی خو وړی نه دی دا د الله پاک د حکمت او د الله پاک د ذات او د شان یو ډېره لویه معجزه ده او ثبوت دی اوس ما نه یو لګو دا هغه زوړ ډرم دی په دې ډرم کې ارشد اقبال به اوبه ورچولې او خلکو بس کړي دا ډرم هم بچ دی مطلب وړی نه دی یا نور څه نقصان یې نه دی کړی چې کله په دې اوبه راغلي دی دننه کړی دی را دننه کړی دی او زما دکان نه یو او دا بار پروت و دا بار پروت په غزي باندې او دې را دننه کړی دی او قدرمنو ارشد اقبال به یو بل ناشنا خبره کې سیلاب په دوران کې چې کله اوبه رالي د دې نه په خپل اوري چې دی سوي په 15 غز باندې تقریبا او باندې 9 بجې وي مو په خپل دکان کې صفایي په دغه ټیم کوله چې په دغه ټیم کې اوازونه وشو چې اوبه رالي مو چې کله بار راوځو زما سره په ټیم کې دغه ټیم مطابق جارو یا برش الاس کې ما چې حالات تو کو ته ما وتا ار سپری خو دوزو کوټه تا ما سره وخته ما زما گیټ کولو پاتې شوی دی دا څومره گیټونه تاسو ګورئ دا ټول بندو هغه ما چې وی زما کولو گیټ چې کومو بالکل اوبه راغلی دا دنه ګرځېدلی دا واپس وتی دا دغه ما دکان او نور د مالی سره نقصان خو نه دی کړی یو دانه زمانه را خراب کړی دا قهر یو اپتو او زما دا به دوی ما زما یو نقصان نه شي